نن سبا چې زمونږ استاسو د علماو سره د قرآن د ښودونکو مدرسینو سره د مدارسو سره کوم رویه او کوم سلوک دی دا د قوال په خپلو الفاظو کې بیان کړی دی او دغه قوال ناس قوالی ته دی، خو الله رب العزت په دغه وخت کې په خوله باندې داسې حق جاری کړي دي چې د دغه حق ویلو نه ډېر غټ غټ خلک چې دی دا عاجز دي. د قوال دا خبرې واورئ او لږ سرونه ښکته کوي په د خپلو ګریوانونو کې چې آیا زمونږ استاسو دغه کوم رویه او سلوک د قرآن والاو سره دی دا صحیح دی او که نه دی صحیح. دا ویډیو وګورئ بیا در سره زه یو څو خبرې کوم. मेरा तकरीर करने का वक्त गया सामने। आप लोगों के जरिए मैं 2-3 लाख रुपए महीने कमा लेता हूँ, लेकिन अल्लाह का फिटकार है मेरे चेहरे पर। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं झूठ झपाड़ी बोल के कमाता हूँ। लेकिन एक मदरसे का मौलाना जिसकी तनख्वाह 2000 से 3000 हाई फाई, अगर मदरसा है तो 4000, नहीं ज्यादा से ज्यादा हाई फाई है तो 5000 है। मेरे दोस्तों 5000 से घर नहीं चलता। लेकिन उस मदरसे के मौलाना के बच्चों को देखिए, उसके चेहरे पे भी अल्लाह का नूर है और मदरसे के मौलाना के भी चेहरे पे अल्लाह का नूर टपकता है। क्यों? ताली मत बजाए, क्यों? क्योंकि वो मौलाना मेरे बच्चों को अल्लाह रसूल की बातें बताता है और मैं झूठ झपाड़ी बोल के 3 लाख कमाता हूँ। इसलिए फिटकार है। ऐ मेरे मोमिन भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, कसम खुदा की आप लोग उस मौलाना की तनख्वाह बढ़ाएं, अल्लाह आपको बढ़ाएगा, ये मेरा वादा है। नाजायज पैसे बंद करके एक घर से अगर 50-50 रुपए उस मौलाना को तकसीम करे, कसम खुदा की मौलाना की तनख्वाह बढ़ेगी, अल्लाह उसके बच्चों का पेट भरेगा, कसम खुदा की अल्लाह आपका पेट भरेगा, आपके बच्चों। نو تاسو واورئ دغه قوال دا خبرې چې څومره ناشنا خبرې کړي دي او څومره حق خبرې کړي دي. الله دې د په عمر کې برکت واچي او الله رب العزت دې د ګناهونه معاف کړي او الله دې د دغه ماحول چې دی دا په دیندارۍ سره بدل کړي. مونږ ورته ځکه دعا کوو چې ډېرې حق خبرې کړي دي. د دغې هر څه نه مونږ تېرېږو، مونږ ته پته لګي چې خپله به د خان صاحب، د ملک صاحب، د وکیل صاحب، عام کس چې وي خپله به په 50-60 هزار 30 هزار د میاشتې تنخواه باندې به ګزاره نه کیږي. خو د مدرسې د قاري صاحب، د مدرسې د استاز او د مسجد د امام 6,000 7,000 8,000 په دغه کې د امام صاحب ناست سي. تر نن تاریخه داسې یو کس رانغی چې مولي صاحب ستا تنخواه خو دغه ده چې زما د بچي د هفتې ګزارم پې نه کیږي، ته پې څنګه میاشتې تېرې، ته پې څنګه کور چلی. دا ډېرې د سوچ خبرې دي او دغه علماء کرام، دغه مدرسې، دغه قرا حضرات څه کوي؟ دا زمونږ استاسو دنیا او آخرت جوړوي. نن سبا که تاسو وګورئ د سکول څه حالات دي. سکول دپاره مونږ په سوونو زرګونو فیس ورکوو. د 5 تاریخ نه چې لیټ شي نو بیا تاسو حالات کتلی دي چې بچې په سکول کې دی نه پرېږدي. او د مدرسې د قاري صاحب سره کم سلوک دی، 100-1.5 روپۍ فیس ورکوي، په هغې کې هم چې د 10 تاریخ نه خبره نه اورېدلې دغسې خو یې نه رالیږي ورته، او په هغې کې هم خبرې ورته اضافي کوي چې او ایله خو نن چې دی میاشت پوره شو، ایله خو داسې ایله خو داسې. په دغه 200 روپو کې هم زمونږ استاسو بیا دغه انصاف وي. ته به هم بیا دا امید کوې چې یاره زه ډېر کټر مسلمان یم او ما چې کوم بچی لېږلی دا به سبا زما دپاره د خیر او د عافیت ذریعه ګرځېږي. د کوم بچي تربیت چې په کوم ځای کې کېږي د هغې ضد ته احترام کړی دی، ته هغه د دنیا په مقابل کې د هغې قدر